السلام علیکم زه منیس خان او نن د اکتوبر 19 تاریخ د افغانستان او پاکستان په منځ کې چې دا سره روان دي ټینشن د دې یو دوه وجوهات هم دي او دوه ځایته پاکستانیان هم ډیر متاثر دي. اولنی خبر خدا دی چې پاکستان کې څومره د افغانستان ترانزیت ټریډ او پاغي باندې پابندي ولګیدا او په کراچي پورت باندې په سونو زرګونو کنټینر ایسارې شوې. پای کې د پاکستانیانو تاجرانو او د افغانستان د تاجرانو مالونه دي. هغه کاروبار بالکل ودرېدو. بل طرف ته تورخم بارډر بندې د ډیرو ورځو راسي او داغه نقصان دا دی چې د پاکستان نه کم مالونه زی افغانستان ته سیمټ روان دي، روجي روان دي، فارماسیوټیکل سامان دوايانې روان دي، هغه ولړ شوي تاجرانو ته په اربونو روپې تاوان دي او د هغه طرف نه چې کم سبزیان راځي، فروټ راځي، د سیمټو فیکټرو ته کویله راځي، هغه ټول ولړ دي او ډیر تاجرانو ته په ډیر کروڑونو روپې نقصان دي. بل اثر په عام سړي باندې دا شو چې نن په پیښور کې ټماټر په 450 روپے کیلو دي او انګور په 1000 روپے کیلو. نو دا ټینشن چې وی دا د حکمرانانو پالیسیانی خو عام سړی ته هم ډیر زیات متاثر شي. نو ترانزیت ټریډ باندې تورخم بارډر باندې معمولی جړپونه شوي او دا چل شوي. خو یو بل طرف ته یو حیرت خبره دا عجیبه خبره چې کله د پاکستان او د هندوستان جنگ شوی پای کې میزایل استعمال شوی، ډرون حمله استعمال شوی، ایر فورس پکې ډیر لوی کارنامه کړی و او په هغه ورځو کې ایکسپریس ټریبیون بیا یو خبر ورکړو چې په جنگ دورانم د واګا بارډر یو غنټه لم نه دی بن شوی او هغه باندې تجارت روانو. پنجاب کې چې کله سټنشنی نو تجارت د هندوستان سره نه ودرېږي، خو کو افغانستان کې معمولی مسوشي نو بارډر ټوله بند شي او پښتنو ته دوانو طرف ته نقصانی، تاجرانو تم او عام عوامو ته. دا یو اهم پوینټ و. دویم خبر دا دی چې پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې څومره کیمپونه دي د افغانیانو دلته په پاکستان کې مهاجر کیمپونه ای ټول بند کړ. کراچي کې، په خیبر پختونخوا کې، کم ځای کې چې کیمپونه دي هغه بند کړ. او سی وی چې صرف به هغه خلک پاتې کیږي چې څوک چې په پراپر ویزه باندې، نور به هر سړی واپس دي. د خلکو دلته کې 45 50 55 سال تیر کړ او زه ګورم ویډیوګانې راځي په سوشل میډیا. ډیر خلک دي چې مونږ 50 کال تیر کړ، یو نه دویم نسل پکې دا دي ځوانان شو او ډیرو پکې د افغانستان کې ورسره د خپل علاقہ کورم نه دی معلوم، اب په اول ځل باندې سي. نو دام ډیر د افسوس صورتحال دی. جنگ د وجې به اوس دا وی دلته کې نه پاکستان برداشت کوي نه به عوام، ځکه چې نفرتونه پیلاو شي د جنگونو سره. سچ الته کې هغه وکړه دا غینم د عوامو ډیر نفرت پیدا شو. نو په دې وجه باندې عام سړی پکې متاثر کیږي، پالیسیانې د حکومتونو خو تکلیف عام خلکو ته ورسي. نو دغه خلک چې په کم کیمپونو کې هغوی به اوس واپس ځي، هغوی ته بل لار د بچاو نشته. نو ښه خبره ده چې په وخت باندې لاړ شي. خو افسوس دا دی چې کله دا ماته یاد شي دا د 80 دهایې کې چې کم راغلیو، نو دلته کې په پی ټی وی ډرامې جوړې دي او مثالونه به ورکول د انصار د مدینه او د مهاجرو مثالونه به ورکول، ځکه چې د کله د مکې نه هجرت شو په مدینه کې ولا پناهګانې خلکو ورکړې وي د رسول د خدای په دور کې. نو هغه مثالونه به ورکول او په پی ټی وی به ډرامې جوړې دي او دلته کیمپونه جوړ شو. بیا به دوی له د یو ان او د ټولي دنیا نه فندونه راتله، پوره دلته افغان کمیشنریټ جوړ شو، سیکریټریټ، او پوره په زرګونو خلکو ته پکې روزګار میلاو شو. نو هغه شیزونه اوس ټول ختم شو او اوس به واپس دي. نو دا یو دوه غټې خبرې وي د افغانستان سره تړلې چې یو تاجرانو ته او عام خلکو ته ډېر په تکلیف کې دي او بل دلته کې چې چا 45 50 سال تیر کړي اب وزي نو هغوی ته هم تکلیف دي. الله دې داسې وکړي چې پالیسیانې په دې خطه کې ټول د مغرب او د امریکې د خواهشاتو نه، د خپلو عوامو او د خپل ملکونو د خواهشات وي او امن راشي. کو زمونږ د هندوستان سره دی نو هم روغ او امن پکار دی، کو د ایران سره دی هم روغ او امن پکار دی، کو د چین سره دی هم روغ او امن پکار دی، او کو د افغانستان سره دی هم روغ او امن پکار دی. امن به دا خطه کې عوام
مخکې بوزي، جنگونه تباهي ده او اکثر جنگونه د مغرب او د امریکې د خواهشات وي، نو عام خلک پکې دل دوبل شي او د غټو خلکو جیبونه ډک شي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.